چې کله انسان پښمنی وکړي نو دا به د روزې د فرض روزې نیت وکړي. نیت خو د زړه اراده ته وایي. فقهاو لیکلي چې یو انسان پښمنی له راپاسېدو نو ګویا چې د پښمنۍ کول د روزې نیت دی. ځکه عام طور سره موږ دې ټایم کې نه راپاسو خوراک څښاکله، نو پښمنی له پاسېدل ګویا چې دا د روزې نیت دی. خو لیکن کو په خوله باندې دی ویل وبصوم غد نویت من شهر رمضان، یا سبا زه د فرض رمضان روزه نیسم، نو دا ډیر افضل ده چې په خوله باندې وضاحت وشي. ورنه پښمنی له پاسېدل دا د روزې نیت کې داخل دی. نو دا آداب دي. که یو انسان د شپې نه نیت ونه کړي، فقهاو لیکلي دي چې د شپې نه نیت کول مستحب دی، بهتر دی. کو دا اوده پاتې شو، پښمنیم ته لاړو، الله دې نه کې سار منظم ته لاړو، اوده پاتې شو، پلس بجې را پاسېدو او دله نیت نه دی کړی، نو د نصف نهار شرعي پورې دته د نیت کولو اجازه شته. نصف نهار شرعي دی ته وایي چې دا انور څه ټایم راخیږي، د اشراقو دا ټایم، د دې وخت نه واخله د انور د غروب پورې دا ټول ټایم چې راواخلې تقریبا ما وختي اندازه ولګوله، نو دا 11 غنټې څه د پاسه جوړیږي. فرض که 11 غنټې جوړې شوې، نو د دې 11 غنټو نصف 5 غنټې راځي. نو که یو انسان د شپې نه نیت ونه کړو، نو د سهار د 5 غنټو پورې د سره د نیت کولو گنجایش ده. د رمضان په روزه کې دا مسله ده. کو 5 غنټې تیر شو د بیا نیت ونه کړو، بس اوس د روزه ونه شوه او بیا دا به روزه به وروستو قضا راګرځي.